خواجه خواجگان سلطان الاولیاء حضرت شیخنا و مرشدنا و سیدنا و امامنا امام حسن بصری سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ مختصر حالات منگا بل جمعہ بیان کړو چې دا امام حسن بصری سے مبارک رحمت اللہ علیہ د حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مرید دے نن انشاءاللہ دا غی چند اقوال بیانو لکه چې د دغه اولیاء په اقوالو کې د دې په ملفوظاتو کې مریدانو د پاره ډیر خیر پروت وي او ډیر رهنمایي ورله پرته وي نو د حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اقوال چند ذکر کو بیا انشاءاللہ نور محفل بجاری ساتو سیدنا امام حسن بصری سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نا چا پختنه وکا چې دا زړه چا سره مړ کیږي دا زړه سره مړ کیږي اوس دې کې ما د پاره متاسو د پاره پکې رهنمایي پرته ده نو حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ و تو فرمایي چې دا د دنیا محبت سره چې د دنیا محبت د چا پزړ کې راسخ وي د زړه بچ کم دی د الله تعالی نه غافل وي د زړه کور بر روان وي امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ خپل وخت کې فرمایل با چې معرفت اوچت شو او تش بدیانې پزما کماندې پاتې شوي او مسلمانانو کې چې کوم مسلمان بنن سباوین او به مغموم وي یعنی په غم کې به مبتلا وي مسلمان سړی به هر ټیم غم کې مبتلا وي د عاجزۍ په حق کې چې چاته پوسو کو چې عاجزي څنګه پکار ده امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیہ و فرمایي چې د عاجزي تاسو پکار ده چې ته کلم د کور نه روزي که هر چا باندې ستاستر ګلګي نو هر څوک د ځان نه بهتر ګڼا کاغذ زناور دی پستور ګلګي که انسان دی لګي که هر څوک دی که غریب سړی دی لګي که مالدار سړی دی پسترګو لګي هر چیز کستا پسترګو باندې لګي هغه د ځان نه بهتر ګڼا د عاجزي ده او په تصوف کې خو عاجزي ډیره ضروری ده هغه مرید د پارم ضروری ده هغه د درویش د پارم ضروری ده غریب سړی ته هم سپک نه ګوري غریب سړی ته په دې سپک نه ګوري چې دا غریب دی کې دیشي د دنه کای زمانه ډیر وی او زما ګناهونه د دنه ډیر وی او دا غریب دی کمزور دی په مالی لحاظ سره زدن خیم کې دیشي ما سره د حلال او مال دون نوي او د سره ټول مال د حلال وي د مانه بهتر دی دا سره مالدار سړی که توقت وغه بم د ځان نه بهتر غني هغه په پسنګا بهتر غني هغه په دې نیت باندې بهتر غني چې دا مالدار سړی دی د دې نیکي په زمانه ډیر وی کې دې شید زکاتونه ډیر ورکړي کې دې شید غریب خلکو سره ډیر امداد کړي وي کې دې شید عمرې ډیر کړي وي کې دې شید کور مالت کې مسکینانو سره ډیر امداد کړي وي کې دې شید د مدرسه کې امداد وي نو مالدار شخص په پدی ځان نه بهتر غني ګره دا سي برابر انسان کتا سره امت هغه بم ځان نه په تقوا باندې بهتر غني چې کې دې شي د کې تقوا د مان زیاته پرته وي د الله یاره پکې ډیره پرته وي دا زمانه زکه بهتر دی امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیہ فرمایي چې دا کور نه کلم روزي نو چاته هم سپک نه ګوري چې پچا د سترګ لګي هر څوک به د ځان نه بهتر ګڼي بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ اچانک چاته تپوسو کو چې د تصوف رومبای پونای صدا
مبارک وته فرمایي د تصوف ډومبۍ پوڼۍ عاجزي ده. کوم انسان چې په ډومبۍ پوڼۍ قدم پوره نه دی خلی نو هغه به تصوف کې مخکې څه کامیاب شي. نو عاجزي ګوره ډېره لویه بادشاهي ده. حضرت عبدالرحمن بابا رحمت الله تعالی علیه هغه یو شعر کې فرمایلی دی که لکه ژوندی ځان خښ که لکه تخم، داسې څنګه شعر دی که لوی غواړي د خاورو په مقام شه. من تواضع لله رفعه الله، چا چې د الله د رضا دپاره عاجزي وکړه دی به الله تعالی پورته کړي، د ده ډېر لوی شان ورکړي. حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې دا صحابی رسول دی او حضرت امام حسن بصری سے بخپلو کې ناسته کوله. حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ ته فرمای اے حسنه ما ته لږ نصیحت وکړه چې زه په کوم خبرو باندې عمل کوم. حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته فرمای اے سعید زه تا ته د درې خبرو نصیحت کوم. یو خو به د بادشاهانو په چوکټ باندې ډېر قدمونه میږده، ځکه چې دی بادشاهانو سره چې د چا واسطه راغلی ده هغه ګمراه شوی دی. ګوره اکثریت تاسو که مونږ کتلی وي چې د مالدار خلکو سره د خلکو لږه واسطه راشي نو هغه لږ ګورې په ګډ وډو باندې سر شي، هغه ګمراهۍ طرف ته اکثریت مایل شي، هغه نور بربند شي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه دا خبر وګورئ چې که بادشاهان پتا باندې شفقت هم کوي کتا سره مهربانم کوي خو بیا وسره ډیره واسطه ملره. بل فرمای چې کلم خلوت کې ته تنهایی کې نو کلم یو پردی زنانا ځان سره مکینوا، ځکه که د وخت رابعه دی ولی نیوی یعنی رابعه بصری رحمت الله تعالی علیها د وخت ولی نی او کته غی ته د قران د علم زده کړه ولې نه ورکې خو بیا هم چې کوم دی ځان سره په تنهایی کې یو زنانه نه کېده، نور زنانه او تباواز کې یا به غنی زنانه صحیح ده یا به د کور زنانه او تاوازو کې چرا شکینه د دې زنانه سکار دی. تنهایی کې اکثریت چې کوم دی دریم کس بیا پکې شیطان مرګره کیږي. دا یو ورته نصیحتو. بل وته فرمایل مزامیر یعنی ډول بجانا د دین پرهیز وکا، ځکه چې کته ډیر مرد کاملې خو دغه مزامیر کې تا د پاره به آفت پروت وي، اخر به تعالی دا زخم درکې. نو دا ډول غانه بجانو نه به پرهیز کې، ځکه چې صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایل با چې دا ډول غانه بجانه د انسان پر روحانیاتو کې فرق راوړي. ګوره روحانی کیفیت د انسان خرابوي. نو حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ ته تدری خبرو نصیحت وکړو چې یو بادشاہانو سره تعلق په کم کې یا بیخي مساته، بل فتنهایی کې با زنانو سره ناسته نه کې، بل مزامیر نه بزان ساتي. د توبې په حق کې د امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ قول دی، فرمای چې کوم انسان هر وخت د خپل ګناهونو نه توبه وباسي د تبع قرب الهی الله تعالی ورکړي، د تبع معرفت الهی حاصل شي. فرمایل به چې د زرګونو خلکو په دوستۍ باندې د یو شخص دشمنی ماخله ګوري، د زرګونو خلکو په دوستۍ باندې د یو سړی دشمنی ماخله، ځکه چې کېدې شي دا سړی تعالی نقصان درکړي. فرمایل چې عالمان ډیر خلق دي خو لالچ وی عالم بدنامي، کوم عالم کې چې لالچ رالو دی به ذلیل کیږي، دی به بدنامه کیږي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل به چې کوم انسان اعلانیه خپل ځان ته بد وي، په یو محفل کې تاسو به کتلی وي اعلانیه خپل ځان ته بد وي، دا په حقیقت کې وي خپل تعریف کوي لګیا دی. تاسو کتلی وي د اکثر مکررین حضرات چې موږ سټیج ته راوړو یاره زه خو ناچیزه یم او زه ډېر کمزور یم او زما طبیعت هم ټیک نو، خود واده مې کړی وه په هغې باندې رالم او تاسو را باندې ګران وایي او زه داسې یم او زه داسې یم. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه دې طرف ته اشاره کړې ده چې کوم انسان
په ډک مجلس کې د خپل ځان بد وي دا په حقیقت کې د خپل ځان تعریف کوي لګیا دی بل بد وي امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمای د دوست په حق کې چې تاسو د پاره قابل عزت سړی په مخلوق کې کم یو دی چې همیشه تاسو سره په دوستۍ کې ولاړی په دوستۍ کې تاسو سره همیشه ولاړی دا تاسو د پاره ډیر قابل عزت دی امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ خپل مریدانو سره یو ورځ ناستو خپل مریدانو احباب ته فرمایل تاسو ټول د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په شان یې مریدان ټول خوشاله شو چې صاحب مبارک مونږ ته ډیر لوی درجه راکا چې تاسو ټول د صحابه کرامو په شان یې خو مخ سره متصل وربس یو خبرو کا وی فرمایي چې صرف په شکل کې ګوره داغي په شان یې په بل سکینا که تاسو صحابه کتلې وې نو تاسو به ټول په غي معنی د دیوانګي ګمان کول چې دا ټول دیوانه دي دا ټول دیوانه دي او که صحابه کرام استاسو حال کتلې وې نو تاسو کې به څوک مسلمان نه وي ګڼلي تاسو کې به څوک مسلمان نه وي ګڼلي چې دا داسې عمل دله مسلمانان دي فرمایل به چې د نیکانو پاکانو خلقونه انسان په سو وجه بدګمان شي بدعقیدو د خلقو سره مجلس په ناس تمانده کوم انسان چې بدعقیدو خلقو سره بدانو خلقو سره ناس تکي د بداولیاونه بدګمان کیږي د اولیو پشان کې بدنه بے ادبی کیږي فرمایل به حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه سوک چې صوف کفڑا یعنی د تصوف دا جامه خالص د الله رضا د پاره واچي تاسو ما دا پټکه د سپینې جامې د شریعت مطابق دا کپڑے دا د الله رضا د پاره کاچولې وي نو الله تعالی وې د پسترګو کې او د پزړه کې به یو نور را بلکی نور برا پیدا کی او کنا دا د فخر د پاره چولی وي د خلکو د خودنې د پاره چولی وي وې د ځان د جهنم مستحق وګرځول امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ و فرمایل به دنیا یو سورلی ده که دنیا باندې ته د پاسه سور شوي نو ته کامیاب شوي یعنی ته په د پاسه سور شوي د خپل لاندې د شو دنیا نو ته به کامیاب د دنیا ته ځان سر مخ کې چلولا خو نه که دغه دنیا ته په خپل سر باندې سورکا او ته لاندې شوي نو ته هلاک شو بیا به هلاک شي فرمای چې چا په زړه کې ذره برابرم د الله تعالی مینوي د الله تعالی محبت وي دی به نور خلکو سره بغض نه کوي دی به د حسد نه ځان ساتي د جنت زندګۍ د پاره وي صرف عمل کافی نه دی امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه فرمای نیک نیتی وي ضروری شیز دی او زما عمل دی نیک ته پخکارز مزگزار ایم تهجد گزار ایم نیت میں خلقو تا خراب دے نیت میں خلقو تا خراب دے نو امام حسن بصری سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې دغه عمل ستاد پاره کافی نه دی نیک نیتی چکم دے هم ضروری ده امام حسن بصری سے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایل چې دا تنهایی کې دا فکر کول تنهایی کې ځان سره فکر کول دا ستاد پاره یو شیشه ده چې تنهایی کې فکر کې وي دی حالت کې تا ته بخپل د نیکانو پته لګي او د بدیانو پته هم درته ولګي یعنی مراقبه کول پکار دي محاسبه چې کم دی ځان سره کول پکار دي سوچ چې وي بیباک هر ټیم غکیږي د حکمت نه بغیر خبرې کوي نو دی به په مصیبت کې گیریږي تاسو به کتلی می عقلمند خلق وي همیشه خاموش وي او خاموشي او عقلمند خلق له پکارم ده ځکه چې وي دې سره د دې زړونه وي بیدار شي زړونه بیدار شي چې زړونه را بیدار شي زړونه را ژوند شي نو بیا د زړه خبره په خله راځي د معرفت نه ډکی هغه ده
معرفت نه بیا ډکی وي د چا چې ظاهر یو شان دی او باطن بل شان دی وای دا غټ منافق دی. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ با فرمایل بل عجیب خبره کړی دا چې ای کی ما ستاسو د پاره ډیره رهنمایي پرته ده. فرمای چې چا سره دښمنی مکوئ، چا سره دښمنی مکوئ. که څوک ستا دشمن دی که ستا وسره نه لګي وای که هغه د خدای فانبان بردار انسانو، که هغه خدای ته قریب وای چریم تا ته الله تعالی نه په حواله کوي، هغه هیڅ چریم الله تعالی نه خرابوي. او چې ستا چا سره دشمنی ده او چا سره ستا نه لګي هغه هم د الله تعالی نافرمانو، نو بیا ستا مطلب الله تعالی په خپل پوره کوي، الله تعالی به هلاک کی. نو ستا سب کار دي چې تو سره دشمنی کې چا سره دشمنی مکوا کې دې شستا چا سره نه لګي هغه خدای ته قریبي، نو خدای ته چې څوک قریب دی هغه خدای نه خرابوي. چې ستا چا سره نه لګي کې دې چې هغه د خدای هم ناخوخي او خدای خپل ناخوخه خلق خکې خو نه هغه هلاکي. وستا مطلب په خپل اوسي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه فرمای وای تعالی پکار دي چې خپل زړه الله تعالی طرف ته متوجه کا، خپل زړه الله تعالی طرف ته متوجه کا، په حواله کا، او چې الله تعالی درنا هر مسلمان محفوظ او ساتي. وای عقلمند خلق وای سوق دي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وای چا چې دنیا خراب کا او آخرت ځان لا آباد کو. زمون صاحب مبارک رحمت الله علیه کله چې دنیا پرې خودله تارک الدنیا شو، نوکری پرې خودله، هر چا بور بس سپک ویلې. زمون بالخصوص خاندان والا ما ته د صاحب مبارک د تر لور خبره کوله. و صاحب مبارک رحمت الله علیه باندې داسې وخت براغلو چې کله دوی تارک الدنیا شو، الله تعالی طرف ته متوجی شو، توکلی جند اختیار کو. و اکبر پورا خو پریدا خپل خاندان والو ته دون نفرت کولو چې یو زناور نم سوق دون نفرت نه کوي. خو صاحب مبارک یو طرف ته دا ټول خلق بل طرف ته. بیا وای داسې وخت رالو چې ټول اکبر پور او ټول خپل خپلوان دغه په خپو کې پراتو. نو دا هغه خلق دی چې دی دنیا ټیک د پخکارا نظر باندې زمو ستا پخکارا نظر باندې خراب کا، خو په حقیقت کې غي دنیا مو ګټله او آخرت مو ګټلو. صاحب مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې ما سن بحثینا نوکری پر خو دی دا اکثر موږ سره په خبرې به شروع کی وي بچي اوس پورې می ځان د پاره چرته پیزار نه دی آشته چې ست مزړه روچت شوی دی الله تعالی را تر برابر کړی دی. پیزار به په خلکو تقسیمولو مریدانو کرے اوسم پیزار شتا داسې کال کې به دو درې پیری جوړي تقسیمولې. راځي مریدانو ته به غټ پندرو باسلو، راځي بچو زما د کپڑے والے ځان سره و پیری حرمین شریفین تلاړو. اکثر به فرمایل چې زما د خاندان ما سره پدی خلافو چې د دنیا پرې خودله، وای زه د خو دنیا وګټله دی کې څوک هو پیر حرمین شریفین تلاړو، دی خو وای دنیا وګټله. خلق لاړ د صاحب مبارک په کال کې خلق وفات شو، د صاحب مبارک دا پس نم خلق وفات شو، نوم ختم شو. خو د صاحب مبارک نوم اوسم ژوند دی بیا بم ژوند دی. ځکه چې ټول عمر غي الله تعالی یاد کو. فذکرونی اذکرکم، الله فرمای تما یاد کا زبتا یادوما. ټول هر لمحه صاحب مبارک روټي به خوړه ک فارغ بوها فارغ وخت کې بخوها ټیم د الله تعالی په یاد کې مصروفه. نو الله تعالی دې دغه په نقش قدم باندې زمو استاسم زندگی نصیب کی. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایل به چې د دین دا رونا دا ما تډیر د دین بچی
د دین د زنانا دیندارې دا ماته د خپل بچو نه ډېر زیات محبوب دي. چاته نه تاسو کو چې دا ولي وای ځکه چې دا زما د دین په نسبت سره دوستان دي او زما بیبي زما بچي هغه د دنیا په نسبت سره زما تعلق دي. او الله تعالی قرآن مجید کې فرمایلی دي ان من ازواجکم و اولادکم فتنه. داسې آیات مبارک ته چې بشکه ستاسو په بیبیانو کې او ستاسو په اولاد کې بم تاسو د پاره دشمنان دي. فاحذروهم پس د دینه چې کوم دی ځان وساتئ. داسې نو اکثریت د اولاد په وجه باندې انسان گمراه کیږي. ګوره ښه اکثریت د خپل بیبي په وجه باندې انسان گمراه کیږي. نو فرمایل به چې د دنیا والا د دیندار د خلق چې کوم دی ماته د خپل بچو نه ډیر زیات محبوب دي ځکه چې د دین په لحاظ سره زما رشتہ دای سره جوړه شوې ده. فرمایل به چې څوک په ملما باندې سونه خرچم کوي الله تعالی به دنه د دې حساب کتاب نه اخلي چې په ملما باندې څوک خرچه کوي. فرمایل چاته نه تاسو کو چې خشوع ست ویل کیږي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وتو فرمایي چې هر ټیم د الله تعالی یره پزړه کیږي او یو لمحم د الله تعالی د یره نه د زړه غافل نه وي د ته خشوع ویل کیږي. امام حسن بصری سے مبارک فرمایل به چې مومن سړی به هر ټیم غمگینی د به هر ټیم ځان ملامت کوي او په دو شیزونو بده هر ټیم غمگین وي. یو پدی غم د یو پدی باندې د غمگین وي چې د کوم ګناهونه کړی دي چې آیا الله تعالی را ته معاف کړی دي او کنه دي معاف کړی چې ما سره بس کیږي. یو پدی غمگین وي چې دا ځنکدن په حالت کې چې رب ما سره څه کوي آیا زب ایمان وړم او که بنوړم زب ایمان وړم او که بنوړم. نو وای دی په دې دوه حالاتو باندې چې کوم ډېر زیات غم خوري چې ما سره به په ځنکدن کا حالت کې سکیږي او ما سره به په کوم ګناهونه چې ما نشوي دي په هغه باندې ما سره حساب کتاب کیږي او کنا الله تعالی به راته بخنه کوي. وای کدا غم چا سره وي نو دی به هیڅ چره مون خان دي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه نه چا تاسو کو چې ستاسو په مجلس کې خو ډیر زیات خلق ناست وي ستاسو بیان طرف ته خلق راځي ډیر متوجي وي تاسو خو ډیر زیات خوشحالي کې چې دا غڼه غونه ګوړی. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه او ته فرمای چې نه زه په هغه وخت ډیر زیات خوشحالي کوم چې څوک یو درویش کامل زما په محفل کې ناست دي. یو درویش د الله والا سره چې زما محفل کې ناشتي وي هغه ټیم کې ما ته په محفل کې ډیر زیات سرور ملاويږي. او دا حقیقت هم دی چې د دنیا والا خلق خپل اثر لري هغه کیف ای سره نه وي چې کوم الله والا خلق وي درویشان خلق وي سره خپل سرور وي ګوره ای سره خپل کیف په انسان باندې راځي. چاته نه تاسو کو چې مسلمانی څه ته ویل کیږي او مسلمان څه ته ویل کیږي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه و ته فرمای مسلمانی صرف کتاب کې پاتې شو او مسلمانان د خور لاندې تللی دي. مسلمانی نشتا او نو مسلمان شتا. یعنی صحابه کرام ته نسبت کو چې رختونی خلق ها خلق اوس پاتې شوی دي. فرمایل چاته نه تاسو کو چې د دین د پاره اصل سیس کم یو دی چې انسان کامل دین باندې منګول خخی کی. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه و ته فرمایل تقوا اصل چیز دی. چاته نه تاسو کو چې تقوا سره خرابېږي فرمایل تم سره تم نه ده څوک چې د بل نه تم کوي دی به د تقوا برست روزه ختميږي. تما بنه ساته تصوف کی بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه نه چا تاسو کو چې یو سالک یو مرید کله کامیابیږي. حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله علیه وت فرمایل
چې کله د خلکو نه تمه پرېږدي د کامیابۍ طرف ته روان شو چې په الله تعالی باور وساتي. نو تمه وای دا تقوا خرابوي. د جنت عدن تپوس نه چاوکو وای دا د سرو زرو نه جوړ شوی جنت ته. دې کې به انبیا شهدا صدیقین او شهدا چې کوم دی دې کې به پاتې کیږي. چاته نه تپوس کو چې بیمار سړی د بل بیمار علاج کولی شي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وت فرماینا سو پوری چې د خپل بیماری نه د خشوي دی د بل چا علاج نشي کولی. فرمایل به ای زما مریدانو زه چې سوې ما هغه نه فائدہ واخلئ او زما عمل به ان شاء الله تاسو له چرته نقصان در نکي. یو کس ورترالو چې سیب تاسو خو خسته خبره کوي خو زمونږ زړونه چې کم دی اوددي زمونږ په زړونو تاسو خبره اثر نه کوي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وت فرمایي ز سوکم چې تاسو زړونه مړ دي او د شوه سړی خو وزرا پاسو ما دا مړ شوه کس په سنگرا پاسيږي. تاسو زړونه اودنی دي تاسو زړونه مړ دي مړ. یو شخص ته تاسو شخص وته فرمایل چې سیب تاسو خلق خبره دې د پاره اوري چې تاسو په خبرو کې نقص راو باسي تاسو په تقریر باندې اعتراض وکي. بعض خلق دې د پاره تاسو تقریر اوري. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه و ډیر بهترین جواب ورکو. وای زما دا خواهش نه ده چې د خلکو نزان محفوظ او ساتما چې ما بس د خلک خبرې نه کوي. زما غټ خواهش ده چې زه د الله تعالی دوستۍ کې کامیاب شم. زه د بهشت مستحق وګرځېږم. وای که د خلکو په خبرو شوي نو خو دې خلکو نه چې کم دی خپل هغه پیدا کول کې ذات محفوظ نه دی پاتې شوی. خلکو خپل رب بس خبرې کړي دي کما بس یو کې نسته پاتې خلکو خپل رب نه دی معاف کړي. نو کما بس چا خبرې کړي دا خو لوی خبره نه ده. یو ځل د دې په بیان کې حجاج بن یوسف رالو. تاسو به د حجاج بن یوسف تذکرہ د علماو نه ویلي چې دا ډیر ظالم بادشاہ تیر شوی او خلق به ډیر زیات یریدل. د دې په بیان دوران کې حجاج بن یوسف رالو د دې په نظرم پریوتو. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه التفات ورته کو بیخي ورته متوجه نشو. حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه چې کله بیان ختم کو حجاج بن یوسف ولا خپل قریب رالو ورته وای چې سوق مرد حق ګوري مرد میدان ګوري. نو په بصره کې حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه دی چې ځکه زما راتلو سره خلکو باندې لرزه تاریږي ځکه چې زما د طبیعت نه لګم خلاف کارو شي نو زغه سړی وجنم پرېږدم نه. هغه یو شخصو حجاج بن یوسف وسره په طواف کې ملو شو پستر ګمان وړوندو. نو حجاج بن یوسف ورته وای چې سونه وخت شو چې د طواف د بیت الله شریف کې هغه تاسو قال یاد ک چې دونه وخت شو. وای دستورګو په باره کې د الله تعالی نه سوال کړی دی چې زما د سترګې روغې کا. وای او ډېر سوالونه مې کړي دي خو الله تعالی قبول کړي نه دي. خازوي چې بل چکر کې د سره زم ملاويګم چې د سترګې دروغي کینی 60 په دنه کلم کا. هغه سړی باندې یره تاریخ وا لرزه برندام شو ټول اندامونه په لرزیدو شو او الله تعالی ته په زاری شو په منتون شو چې یا الله مخکې خو سترګې صرف نابیناوي اوس خو می چې کم دی د خپل سرم زی یا رب العالمین دا سوال می قبول کا
ګنې حجاج بن یوسف رانه دا سر کلمي الله تعالی ته په جړا شو په منتونو شو چې حجاج بن یوسف سره په بل چکر کې ملاوي دوسترګي روغ رمټي شوی حجاج بن یوسف وتا ویل چې تا د زړه د کوم نه د سوال نو کولو څنګه چې یره پکار و ربطه څنګه چې خشوع او خضوع پکار و ربطه هغه شان تا سوال نو کولو کلونه تیر شو تا د سترګې نه ټکی دی 55 لمحو کې ټک شو الله تعالی دې زمام تاسو خشوع او خضوع سره هر حالت نصیب کی هر عمل دی الله تعالی زموږ نصیب کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیہ ته نصیحت کو چې د چا پروا مساته چې د چا پروا مساته ځکه چې تا سره رب وی تا سره رب مرګره وی نو هر څه بیا ستادي او که رب د سره مرګره نی وی نو بیا هر څه د تانبا جدا جدا وی په یو بل موقع حجاج بن یوسف رحمت الله تعالی علیہ ته دا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیہ ته نصیحت کړي وی فرمایل چې هاغه روز په سر باندې وګڼه چې کوم روز باندې به د انسان سره هیڅ نوي یعنی د قیامت ورځ ورته یاد کا چې دا غي د پاره تیارې وکا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وت فرمایل هاغه روز هر ټیم په خپل سر باندې ګړما یو مفلس یو غریب سړی سره سودا وکا حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ هغه سودا د اس سودا و اسیتنا واغستل خو ها عیبدارو هي کې لږ نقصانو دغه شخص د اسور کو امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیہ لاړ د شپې خوب ګوري دغه غریب سړی چې د اس په جنت کې نور او اسونو سره ولاړ دی چا نه تاسو کو چې دا اسونه د چا دي هغه شخص ورته چې دا د امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه دی مخکې د بل چاو خو خرڅ کړو اوس د امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه دی په سبا باندې هغه شخص راولو امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې اے حسنه د خپل سودا زتا نه واپس اخلم دا غریب سړی ته امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې کوم حالت تا په خوب کې کتلې دي هغه نه زمخ کې خبر یم او زه د خپل سودا نه واپس کوم په دغه شپه باندې و امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه خوب ګوري چې جنتی محل دی عالی شان محل دی زړه راخون کې محل دی وای چانه تاسو کو امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه چې دغه محل د چا دی وای هغه جنتی شخص ورته وای چې څوک خپل سودا منسوخه کی خپل سودا ماته کی دغه محل دا غي دی وای چې سحر شو امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه هغه شخص را پیدا کو او هغه سودای منسوخه کا ځکه چې امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته هم الله تعالی هغه د جنت حال ښکار کړو یو شخص ورتراله چې سه په پلانکی سړی معنی د زنکدن حالت ته امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه او ته فرمایل چې زنکدن خو پاغه معنی د اویاو کالو نه تاریو اوس بخویلا ذات شي اوس خو با اله ذات شي خپل خالق او مالک سره به ملو شي اوس خو به اله د هر څه اخلاص فرمایل به چې د چا بوج په دنیا کې لګ دی هغه په آخرت کې نجات پونی یعنی مطلب دا چې چا دنیا ډیره پیدا کړې ده هغه به نجات نه مونی که چا دنیا لګ پیدا کړې ده د دنیا ساز او سامان لګ ساتلې ده نو هغه به نجات پونی امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ نے چا پختنه وکړه چې قبرستان کې روټي خوړل څنګه دي
امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وت فرمایي چې قبرستان کې چې کم شخص روټي خوري دا منافق دی. فرمایل چې کس ورته وي چې څنګه منافق دی، ځکه چې وای دی عبرت په ځای کې ناشته مړی د مخامخ پراتی دي، خورې په پرتی دي، وای په حقیقت کې چې وګوري نو دغه شخص نه په قیامت باندې یقین لري او نه په مرګ باندې بیا یقین لري. کده په قیامت باندې او که په مرګ باندې یقین لرلې نو د به هیڅ چری په قبرستان کې خوراک نو کړي، ځکه خو په دربارونو کې لنګرخانه بیلې جوړې شوې دي ښه دې د پاره چې قبرستان کې روټي نو خري سوک. حضرت امام شعرانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایل چې امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ بد الله د یری داسې جړل د الله د یری او دون دهشت په پتاریو چې گویا د جهنم جوړي صرف د پاره جوړي پیدا شوی دی. داسې بد الله تعالی یره پتاریو هر ټیم به الله تعالی ته جړون کې وګوري. دنیا دار عمل دی. فرمایل به کچا دنیا سره بغض او نفرت کو نو هغه په خپل هم کامیاب شو او دنیا ځان سره د سعادت وګرځولا. کچا دنیا سره محبت کو دې کې ځان مست ساتلو نو خپل ځان لهم نقصان کو او دنیا هم په خپل پکار رانه وستا. د حزن د غم په باره کې چې نتا چاته پوسو کو چې تاسو هر ټیم غم زده یې دا سې لګی چې یو مصیبت در نه ختم شي بل مصیبت در باندې راغلی دی. ولی امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ و فرمای چې کوم شخص ته پته وی چې هغه ته مرګ راتلون کې دی، کوم شخص ته چې پته وی چې یو ورځ قیامت راتلون کې دی، د کوم شخص چې عقیده وی چې هغه به یو ورځ خامخا خپل رب ته مخامخ کیدون کې وی، آیا هغه به خوشاله وي که خفه وي؟ آیا هغه به خوشاله وي که خفه وي؟ امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه و فرمایل چې زه دا غم او ملول زکه يم چې ما ته دا درې خبرې مخې ته پرتی دي چې زه به یو ورځ رب تخپل مخامخ کېږم، قیامت ورځ راتلون کې درامان نه او مرګ رامان راتلون کې د چې ایمان به وړم او که به نه وړم. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ بفرمایل چې څوک تفکر کوي سوچ کوي انسان وې د تبا الله تعالی نیک عمل نصیب کوي. څوک چې د الله تعالی نه ډیر یریږي د دنه به مخلوق ډیر یریږي وي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیہ څوک چې خپل سترګې آزاد پریک دي خپل سترګو حفاظت نه کوي وای د غم به الله تعالی زیاتای ګوره. د ګناه د پرې خودو د پاره بهترین عمل لومبه څه شه دی چې انسان د خپل سترګو حفاظت شروع کړي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیہ فرمایل با چې څو خپل سترګې آزاد پریک دي نو د غم به سیوا وي، او فرمایل به چې څوک د خپل خله آزاد پریک دي نو دا شخص به هلاکیږي. صبر د ټولو نیکیانو وای نه چوڑ دی، که څوک صبر کوي د تب ټولو نیکیان حاصلېږي. څوک چې د خدای نه یریږي د خدای په کارونو کې د بیا ګوتې نه وای. حضرت شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیہ سره یو مرید روانو، مرید ورته فرمایي چې صاحبہ نن ډېره زیاته ګرمي ده. وای حضرت شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیہ وی په جلال کې رالو، مرید وای ځان نه پاسولو چې پاسه ته د خدای په کارونو کې ګوتې وې، د رب خوښه ده چې څونه ګرمي کوي او څونه یخني کوي، مونږ دې کې هیڅ کار نشو لرلی. نو امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیہ فرمایل چې دا څوک د خدای نه یریږي نو د خدای په قانونو کې به ګوتې نه وي، یعنی خدای چې وسره څه کوي به هغه به هر حال باندې خوشاله وي. ګوره کم کس چې وینن بے خوف ده پر ورځ د محشر باغ ډېری په یره کیږي، کم کس چې نن د الله نه ډېر او یریدو
پر ورځ د محشر به بې خوفه وي. څوک چې د خدای نه شرمېږي وایي د ده نه به خلک حیا نه کوي. امام حسن بصري سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل او څوک چې د خدای نه شرمېږي د هغه نه حیا کوي وایي هغه نه به ټول خلک حیا کوي، بیا ټول خلک به ترې نه شرمېږي. چې کومه خبره د حکمت نه خالی وي اسې بې څه خبرې وي وایي دې کې مصیبت د انسان دپاره پروت دی. چې کومه خاموشي د حکمت نه خالی ده وایي دا ټول غفلت دی. کم نظر کې چې عبرت نه وي کم نظر کې چې عبرت نه وي وایي دا ټول ذلت دی. خالی خېټه وایي دا د شیطان قید خانه ده او مړه خېټه وایي دا د شیطان د مقابلې سه دی. دې معنی هر ټیم شیطان اخته وي. حضرت یحیی علیه السلام ته یو ورځ شیطان رالو. حضرت یحیی علیه السلام مبارک ته فرمای شیطان لعینه تا زه چرته دوکه کړی یم په غفلت کې دې راوستی یم؟ وایي آو یو ورځ در باندې لږ غوندې کامیابه شوی یم. وایي هغه څنګه؟ وایي یو شپه تاسو په مړه خېټه باندې روټۍ خوړلې وه، موږ ټول عمر وخوړه. وایي یو شپه تاسو په مړه خېټه باندې روټۍ خوړلې وه نو په هغه شپه تاسو له ډېر زیات خوب درتلو، په هغه عبادت کې هغه شان لذت نو څنګه چې په نورو شپو کې تاسو ته ملاوېدو. وایي دا ټول جال ما در باندې راچولی. حضرت یحیی علیه السلام ورته وفرمایل نن نه پس به زه په مړه خېټه چېرته روټۍ ونه خورم. او شیطان لعین ورته وفرمایل نن نه پس به د دې خبرې زه چاته ذکر ونه کړم، نن نه پس به زه د دې خبرې چاته ذکر ونه کړم. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې د جنت په مقابله کې هر نعمت د خدای پاک وای دا ډیر کمتر دی او حقیر دی. د جنت په مقابله کې ځکه چې جنت ډیر لوی نعمت دی او د جهنم په مقابله کې غټ مصیبت چې څونه انسان غړي د جهنم په مقابله کې غ ډیر زیات وړوکی دی ځکه چې د جهنم مصیبت ډیر زیات لوی دی. ټول نه زیاته غټه خلا امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل دا د نفس ته وي، دا د نفس ته وای که څوک ګوري چې زما د مرګ نه پس په د دنیا حالت څنګه وي وای د قبرستان ته لاړ شي، قبرستان ته لاړ شي څنګه چې دا خلکو هیر کړو، څنګه چې دا خلکو هیر کړو یو ورځ براشي دی هم خلک هیر کی د دومم د مرګ نه پس داسې حالت شي. عجیبه خبره بل کړی ده وای چاته چې الله تعالی د زلالت اراده وکي چې زه دې ذلیل کومه وای هغه دولت پسې الله تعالی ولګي، هغه دولت پسې ولګي. نو تاسو خیال کوئ نه بیا د حلالو تمیز کوي نه د حرامو تمیز کوي، نه بیا د رور خیال ساتي نه د مور تمیز کوي ځکه چې دولت په لالچ کې هر ټیم بیا اخته وي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایل با چې کم انسان تا خبر روړي د بل چا د بل انسان تا خبر روړي وای ته پدې باندې پیښه چې د داستا خبر بل ته هم وړي. ایو صاحب مبارک غالبا چې شیخ سادی سے مبارک رحمت الله علیہ هغه ته چا خبر روړه چې تاسو بس پلانکی سړی بد ویلې سپکې در بسې ویلې او ډېر غیبت در بسې کولو. حضرت شیخ سادی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ورته فرمایل چې هغه خو په هوا کې غشه پرې خو چرته به پرېوته ما ته به ور پته نه ولګېدلې هغه غشه تا د لاس نه ونیول او زما په دې زړه کې در اخښ کو حاجت سو چې تا مالا دا خبر وروړه. د دې خبرې نن سبا ډېر خیال ساتئ. ګورئ سو کوم چې تاسو ته د بل چا خبر وروړي چې هغه خدا سي نفرتي خبر ستا په حق کې کړی ده او تا به سیدا سی ویلې دي بیخي په غم غرض مکوي وای ما د الله د رضا د لپاره معاف کړی دی، بس د الله د رضا د لپاره به معاف کړی دی.
که د هر خبرې رښتینولي زه تاسو کو کنه نو د هر څه نه بوزو ګوره د هر څه نه بوزو نو د نیکانو پاکانو خلکو دا طریقه وي چې هغه خلکو ته معافي کوي ښه امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه په خپل شیخ او مرشد په حضرت علی سے باندې هم ډیر زیات ګرانو حضرت علی سے مبارک یو ځل بصری ته تشریف وروړی حضرت علی سے مبارک چې کله بصری ته تشریف وروړو نو بصره کې چې څونه جمعتونه ټول جمعتونو کې دا حکم جاری شو چې نن به د جمعې بیان مولیان نه کوي ټول مولیان به راځي د حضرت علی سے مبارک تقریر ته وکړي حضرت علی سے مبارک دا فرمان جاری کو چې صرف امام حسن بصری سے زما دا بچے بصرف په منبر تقریر کوي د منبر بصرف وی او نور ټول خلق برازي د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ تقریر بوري وی یو ورځ حضرت علی سے مبارک په پټ سره راغلي دي او د امام حسن بصری سے مبارک تقریر کې پټ ناشته امام حسن بصری سے مبارک چې کله بیان ختم کو حضرت علی سے مبارک په پټه تنه تپوس کوي ځان ورته نه ښکارا کوي ورته فرمای چې ته عالم ک متعلم ته سوکي امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وته فرمای چې زه اسم نیما اوس ورته پته نشته چې دا حضرت علی سے مبارک ته زه اسم نیما سچ د حضور علیه الصلاۃ والسلام نا ما تراغلی دی هغه صرف خلکو ته بیانوم بس حالا خو اسم ناراضي حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره امام حسن بصری سے مبارک وره د ډیر زیات خوشاله شو او حضرت علی سے مبارک کو فرمایل چې بیا حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ په خپل فراست باندې معلومه کړه چې دا خو زما شیخ او مرشد دی حضرت علی سے مبارک رحمت الله علیہ بیا وزر حضرت علی سے مبارک لاسونه مبارک خپل کړو ورته فرمایل چې ماته د طهارت علم راکړي چې زب څنګه پاکېږم زبا څنګه پاکېږم و بیا وته حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د طهارت علم خودلو چې ته بداسي طریقې سره پاکېږي د حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ دوی مبارک سره هم ډیر زیاته مینوا د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مرشد دوی مرشدو د امام حسن بصری سے مبارک مرشد پاکو خو هغه وخت داسې و چې د اهل بیت او د حضرت علی سے مبارک دشمنان ډیر زیات ځکه چې امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کوم دوران کې تیر شوی د حضرت علی سے دور خلافتو د حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ چې کله پیدا شو نو 2 کاله د حضرت امیر المؤمنین عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې پاتې بیا نور ټول عمر د حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیہ د حضرت علی سے په دور خلافت کې تیر شوی او تاسو به بارها د علماو نو ورېدلی چې د حضرت علی سے په دور خلافت کې یو فتنه د خوارج راوتی و اوس هم شته د خنومونه بدل دي نو هاغه وخت کې به د اهل بیت او چا نوم نشو غستلې د حضرت علی سے مبارک بچا چې نوم غستلو هغه سره به خلکو ډیره بد سلوکی کوله او یو ډیره لوی فتنه بتنه جوړ شو چې چا به د حضرت علی سے لغونتی تعریف وکړو نو حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ دغه فتنې نه خپل د رسول الله مبارک امت بچکولو د پاره او خپل مریدان بچکولو د پاره با حدیث مبارک چې کله بیانول نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل یو مرید دی یو دې سره به صحبت کولو حضرت یونس بن عبید رحمت الله تعالی علیہ هغه تنه پختنه کوي چې تاسو خود رسول الله مبارک زمانہ نه د موندلې تاسو خو د حضرت رسول الله مبارک زمانہ نه د موندلې نو تاسو ولې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي پکار دې چې د صحابینو ملي نه پس د حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نوم اخلي حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وت فرمای اے زمار واره اوس پوری چا دا تپوس مان نه دی کړي تړم به شخص چې مان دی دا تپوس کو خو ته زما ډیر قریبي
زه به تعالی د دې جواب اوس درکم. تا ته پته ده چې مونږ کوم دور کې روان یو. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي چې دغه دور کې د اهل بیت او د حضرت علی صاحب دشمنان ډیر زیات دي. نو چې کوم حدیث مبارک د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ روایت ده، نای کې د خپل شیخ او مرشد نوم زکه زنالم چې دغه بيدبي چرته ونشي. خوارج دي، بیا ادب خلق دي، ګستاخه خلق دي. نو زکه زه د حضرت علی سے مبارک نوم پکې وانلم، حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ډایرک نوم پکې اخلم. کم حدیث مبارک چې ز بیانوم د رسول الله مبارک ډایرک نوم پکې اخلم، نو ته پوهیږه چې دا روایت د حضرت علی سے مبارک نه دی. دا روایت د حضرت علی سے مبارک نه دی. ځکه چې کوم دی د حضرت علی سے مبارک دشمنان ډیر دي، هغه سره حاسدین ډیر دي، هغه سره بغضیان کون بغض کون کې ډیر دي. اسنه چې داغه بيدبي سوکول کی او داغه سبق ماتم او تاسو تم امام حسن بصری سے مبارک را کوي چې تاسو هم د خپل شیخ او مرشد تذکره هغه چا سره کوي چې چا سره قدرې ګوري، چا سره قدرې وای د زرګرو قدر زرګر سره وي. هر چا تر د خپل شیخ او مرشد او صاحب هم نه بیانې کې دې شغس بکواس د خلې نه وباسي یا بس کې. او دا خبره یاد ساتي، دام د تصوف مسله ده چې کوم ځای کې استاد شیخ او مرشد بد ویل کیږي یا به جواب ورکې ګنې ته عقیږي ګوري او یا به هغه مجلس نه پاسي. دا دوه کارو کې به یو کار کې یا به هغه مجلس نه پاسي زیبا او یا به کناست نو جواب به ورکې که هر څنګه حالات. او زمون صاحب مبارک رحمت الله علیه خدای الله درجه بلند کی او مبارک کلی اجازت کړو چې ما بس به هر څه خلک وي خو بچو تاسو وسره شرم کوي. ایو خپل د عفو درگذر سمندر وګوره. نو هاي مبارک بدا فرمایل چې ما بس که هر څه خلک وي خو تاسو ورته معافي کوو، تاسو ورسره زما په سر باندې بحث مکوي. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د وخت ډیر لوی بزرګو چند اقوال د غي ملفوظات بیان کړو. ان شاء الله را روان جمعه ته کو جند او خیر او د غي یو کامل مرید دی او زمونږ مرشد دی حضرت شیخ عبدالواحد بن زید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه. مختصر حالات زندگی به د غي بیانو ان شاء الله کو جند او خیر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.